الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. زما د اسلام عزتمندو محترمو او قدرمندو، منګو تاسو د رمضان مبارک خصوصیات ذکر کول چې د میاشتې ډېر خصوصیات او ډېر فضیلت دي. اول فضیلت د دې داو چې په دې میاشت کې قران کریم نازل شوی دی. دویم فضیلت دې داو چې په دې میاشت کې ټول آسماني کتابونه نازل شوی دي چې تورات، انجیل، زبور، قران کریم هغه په دې میاشت کې نازل شوی دي. نو دا صرف او صرف د رمضان مبارک خصوصیات دي. دریم خصوصیت د جنت دروازې خلاصېدل، څلورم خصوصیت د جهنم دروازې بندېدل، او پنځم خصوصیت چې سرکشه شیطانان په زنجیرونو کې هغه تړل کېدل. نو دا درې خصوصیات نور دي. نو پنځه خصوصیات د دې میاشتې هغه بیان کړو. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راځي، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. کله چې رمضان مبارک راشي د جنت دروازې خلاص کړي شي او د جهنم دروازې بند کړي شي او شیطانان په هغه په زنجیرونو کې بند کړي شي. دا صرف د رمضان مبارک خصوصیات دي. شپږم خصوصیات د دې میاشت په هر شپه کې د جهنم نه خلق آزادېدل. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضات الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. کله چې رمضان مبارک ولش پشي، شیطانان او سرکش پیریان په زنجیرونو کې وتړل شي او د جهنم ټول دروازې وتړل شي چې یو دروازه هم د اغینه کولاو نوي. وفتحت ابواب الجنه او د جنت ټول دروازې هغه کولاو کړی شي. فلم يغلق منها باب، چې یو دروازه د هغې نه بند نه وي. او یو आवाज کوونکی आवाज وکړي: یا باغی الخير اقبل ويا باغی الشر اقصر. اې د خیر لټونکیا را مخامخ شه او اې د شر لټونکی انسان اې بنده شاکه. ولله عتقاء من النار، او الله جل جلاله لپاره د اور نه آزاد کړی شوی دي. وذلك كل ليله، او د رمضان مبارک په هر شپه کې وی دا کار چې انسانان خپل مخلوق الله رب العالمین د اور نه آزادوي. نو دا خصوصیات صرف د رمضان مبارک د زما عزتمندو. اوم خصوصیت یو د رمضان مبارک نه تر بل رمضان مبارک پورې د ګناهونو کفاره. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راځي چې امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. پنځه منځونه او یو جمعې نه تر بلې جمعې پورې او یو رمضان نه بل رمضان پورې د هغې ګناهونو رژونکی دی، د هغې ګناهونو کفاره ده چې دې ترمنځ هغه شوي وي. کله چې د لوی ګناهونو نه انسان هغه ځان وساتي. همدغه شان د حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه کی راځي چې امام احمد او بهقي ذکر کړی دي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان
وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. چا چې د رمضان مبارک روزه ونیوله او د هغې حدود یې وپېژندل او د هغې نه ځان بچ کړو چې ځان بچ کېدل ترې مناسب و وبرژوي ختم بکړي الله رب العالمین دغه روزه هغه ګناهونه ده هغه ګناهونه به الله رب العالمین په دغه روزه سره ختم کړي چې مخکې کړي دي. همدغه شان بل حديث أبو هريرة رضي الله عنه ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال آمين 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 فقيل له يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين 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 فقال إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته وختو پس وی ویل آمین 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 ورته ویل شو یا رسول الله ته منبر ته وختلی او داسې دی ویل آمین آمین. هغه فرمایل بشک جبرئیل علیه السلام راغله او راته ویل هغه کس چې د رمضان مبارک قیمتي موقع ته حاضر شي او مغفرت ورته ونشي او ورته داخل شي نو ما ته ویل آمین وایا ما ویل آمین نو ما آمین ویلو چې دا سه رمضان مبارک په یو انسان باندې راشي او هغه ته بخنه ونشي او ورته داخل شي. نو زما عزتمندو منګو تاسو له وکړ دي کوشش وکړ دي په دې میش کې ډیر عبادتونه او د الله رب العالمین مغفرت غوښتل او الله رب العالمین ته ډیر توبې وستل چې منګو تاسو ته بخنه وشي. بل حدیث د کعب بن عجرة رضی الله عنه په هغه کې راځي چې حاکم ذکر کړی دی امام ذهبی رحمه الله دوی صحیح کړی دی او ګل حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایل احذروا المنبر فحذرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو منبر حاضر کړئ نو چې کله موږ منبر وي حاضر کو نبی صلی الله علیه وسلم چې هر کله هغه پوړی ته خاطو اولنۍ ته نو آمین ویل به دویمه ته خاطو به آمین ویل به دریمه ته خاطو به آمین ویل فلما نزل قلنا وکله چې راکوشو نو موږ فرمایل یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا وتاسو موږ داسې څه واورېدل چې مخکې نه دا اوریدلی ما كنا نسمع چې مخکې نو اوریدلی. قال هغه فرمایل ان جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلم رقيت ثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. وزما عزت مندو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د منبر نه راکوش شو وای موږ ورته ویل یا رسول الله موږ نن ورځ له تانه هغه څه واوري چې موږ مخکې نو اوریدلی. هغه فرمایل بشک جبرئیل علیه السلام ماته رافیش شو او ویل هغه انسان دی الله جل جلاله د رحمت نه لري شي چې هغه د رمضان تر ورسیږي او هغه د مغفرت ونه کړی شي. ما ویل امین چې دوه پوړی ته وختلم د جبرئیل علیه السلام راته ویل د الله د رحمت نه دی لري شي هغه انسان چې د امور او پلار د بوډاوالي په وخت کې عمومي مندکړي او هغه جنت ته داخل نشي. ما امین ویل. نو زما عزت مندو